عمران خان سره یو هفته پس د عمران خان د خوریانو ملاقات په جیل کې شوی دی. په دې ملاقات کې عمران خان ډیر ضروری خبرې کړې دي، خپل قوم ته یو ډیر ضروری پیغام جاری کړی دی، خپل لیډرشپ ته یو ډیر ضروری پیغام جاری کړی دی. په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو چې عمران خان خپل خویانو سره په ملاقات کې کومې خبرې کړې دي. عمران خان ویلي دي چې عالمي حالات په وجه ز خپل پارټۍ ته دا پیغام ورکوم چې کوم پلان مونږ جوړ کړو د تحریک کې حواله سره، نو هغه پلان فلحال زه 2 هفتو د لپاره مؤخر کوم، مطلب څه ټایم د لپاره کینسل کوم، یعنی 2 هفته پس په پی ټی آی خپل تحریک شروع کړي ځکه عالمي حالات خراب دي او د حالات په پاکستان باندې هم راتلی شي. نو لہذا په دې وخت کې موږ ته پکار دي چې ټول قوم متفق شو. لکه عمران خان دلته ډیر زبردست بیان جاری کړی دی چې زموږ تحریک فلحال کینسل شو 2 هفتو د لپاره ځکه عالمي حالات خراب دي او د حالاتو کې پاکستان هم انوالو کېدی شي. نو په دې حالاتو کې موږ ته پکار دي چې ټول متفق شو، ټول یونایټډ شو. کې پی کې بجټ حواله سره عمران خان ویلي دي چې کې پی کې بجټ زما په اجازه باندې پیش کړل شوی دی او حالا به منظور کیږي کله چې ما سره الیمین گنڈاپور، عمر ایوب، مزمل اسلم، تیمور جګړه اور شبلی فراز ملاقات کی اور ما بریف کی د بجٹ حواله سره، نو ال به د بجټ د کې پی کې منظوریږي. بل عمران خان وفاقي بجټ حواله سره ویلي دي چې دفاعي بجټ مکمل طور باندې د اشرافیه بجټ ته او د چا چې اساسي په بهر ملکونو کې دي نو هغوی ته په هغوی باندې هیڅ قسم فرق په دې بجټ باندې نه پروزي. د دې بجټ زور عام عوامو ته رسي، د دې بجټ زور عام غریب مزدورکار سړي ته رسي چې دې بجټ کې غیله څومره نقصان رسیدلی دی. صرف نواز شریف اور زرداری اساسي بهر نه دي بلکې د د وزیرانو اساسي هم په بهر ملکونو کې دي. عمران خان ویلي دي چې دفاعي بجټ په هغه کسانو باندې په دفاعي بجټ کې په وفاقي بجټ کې سوري عمران خان ویلي دي چې په وفاقي بجټ کې په هغه کسانو ټیکس لګیدل چې څوک ټیکس ورکوي او چې کوم خلک ټیکس نه ورکوي نو هغه په دې بجټ کې نظر انداز شوي دي. عمران خان مزید ویلي دي چې خبرونو مطابق 35 लाख پاکستانیانو ملک پرېښی دی، یعنی تیر شوي 3 کالو کې 35 लाख پاکستانیان ملک نه بهر تللی دي. دې کې به ډېر قیمتي خلکو پاکستان پرېښی وي، بهر ملکونو ته به تللی وي او دا خبره نه ده ځکه ډېر خلک پاکستان نه خپله پیسه وباسي او نور ملکونو ته وړي او هلته پې کاروبارونه کوي او هلته انویسټ کوي. لکه زموږ خپل پاکستانیان خپله پیسه بهر ملکونو کې انویسټ کوي، نو دا د پاکستان سراسر نقصان دی. او نن 3 کاله مخکې چې چا سره 50,000 روپۍ په پاکستان کې نو نن سبا د هغې حیثیت 20,000 روپۍ هم نه دی او تقریبا 60% مهنګۍ پاکستان کې راغلی ده. عمران خان مزید ویلي دي چې زموږ ټولې پالیسۍ د ملک ترقۍ دپاره وي. عمران خان ویلي دي چې د دوی چې کومې پالیسۍ دي هغه د خپلو مفادو دپاره دي او زموږ پالیسۍ د ملک ترقۍ دپاره وي. ملک چې کوم ملکي رولز اف لا نه وي او جمهوریت ختم شي نو هغلته بیا ناانصافي کېږي او د ناانصافۍ په وجه باندې بیا دهشتګردي هم سیوا کېږي، دهشتګردۍ کې هم اضافه کېږي او معیشت نور هم لاندې راځي چې د هغې په وجه باندې عوام مایوسه کېږي. نو عمران خان دا پیغام چې کوم تاسو لماوي خپل احتجاجي تحریک هم 2 هفتو له سسپینډ کو ځکه چې عالمي حالات خراب دي. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.